چې 13 د بار ربیع الاول ورځ وه او په دې ځای کې ستاسو دا جلوس راغلی او تقریبا دا عاشقان ټول راغلي وو او زه دومره خبر شوی وم چې زما په غیر موجودګۍ کې الحمدلله دې دا فیصله کړې ده چې کوم سالانه جلوس دی هغه نه پرېږدي او دې به انشاءالله تعالی حاضري لګوي او راځي به په هغه ټایم کې د دې 12 ربیع الاول ورځ وه او مبارک ورځ وه په جیل باندې لایټینګ شوی و د شپې پړک پړک په جیل باندې بهر ما هغه ملازم نه تپوس وکړه مې دا خلک لګیا دي دا څه کوي وایي چې دا لایټینګ کوي مې د څه دپاره وایي چې 12 ربیع الاول شریف دپاره سرکاري طور باندې سابقه حکومت حکم کړی دی چې موږ به شرع رحمت للعالمین مناوو لہذا موږ به لایټینګ کوو نو ما هسې ورته په خندا کې وویل ما د سوچ خبره دا ده چې د کوم نبي شان کې بې ادبي او ګستاخي شوې وه د هغې نبي د دشمنانو سره په دواړه لاسه باندې یارۍ شروع کړي دي د هغې محبوب د غلامانو سره سختۍ شروع کړي دي 1860 کې دغه جیل جوړ شوی دی د ډېر اسماعیل خان جیل په 1860 کې جوړ دی یو ګنټه به دې پکې تېره کړه سترګې او غوږونه به دې ټول د خاورو نه ډک وو داسې چکۍ وې زه درته قسم خورم چې ځناورو له موږ داسې غوجلې نه جوړو لکه کم چې هغې د انسانانو دپاره او بیا سپیشل حکم وکړ چې دا کم قیدي د هریپور جیل نه راځي وی دې په خپل جیل کې د ټولو نه سخت ځای کې واچوه او د ټولو نه سخت ترین مشقت کې ور واچوه چې دا نشه دې نه وځي په خندا شمه ما ورته ویل باباجي به فرمایل چې دا داسې نشه ده چې دا نشه خو په لحد کې هم نه وځي دا داسې نشه ده چې دا نشه خو به مونږ قبر ته هم د ځان سره وړو دا خو اوس مونږ حضور نه دي لیدلی مونږ خو یو خطابان نه دي لیدلی دا خو مونږ د خپل جانان والدهار رخسار نه دي لیدلی دا خو مو والخبل واللیل زلف تار نه دي لیدلی دا خو مو العینین نرګسین نه دي لیدلی دا خو مو ښایسته مبارک قد او قامت نه دی کتلی دا خو د جانان مبارک هغه وجه الجمیل او مازاغ البصر مونږ نه دي کتلی او نن هم عالم دا دی په ایمان زړه غواړي چې د خپل جانان د درد خاورو نه مال من قربان شي جان من قربان شي اولاد من قربان شي بیا به هم حق ادا نه شي دا خو خدای ستا د طرف نه انعام وي ما وی نشه خو ځکه نه شي وکړلی چې لیدلی مو نه دی حالت دا دی چې دا خو کله په قبر کې زما جانان مبارک را مخامخ شي بیا به عالم جدا وي هلته خو به بیا په دې سترګو د حضور دیدار کېږي دا داسې نشه ده چې دا په دې ځای کې د دې عالم دا دی نو په قبر کې به بیا د دې عالم څه وي دا خو مونږ ته نیکه مبارک فرمایلي وو په ځنکدن کې به په لور د مدینې ګورمه مخته شوې په انعام محمدي یم چې ملایک قبر کې راشي سوال جواب دپاره ورته به وایم چې غلام محمدي یم